بسم الله الرحمن الرحيم. والعلم الموصوف بابن مضافا إلى علم آخر يختار فتحه، وإذا نودي المعرف باللام قيل يا أيها الرجل ويا هذا الرجل ويا أي هذا الرجل، والتزموا رفع الرجل لأنه هو المقصود بالنداء. وليس مثلا خصوصی طور پر توابعو کی شروع کړي، منادا کی شروع کړي و. تعریف د منادا شوی څلور صورتونه د اعراب په اعتبار سره د منادا بیان شوی وک شیخه به موږ توابعو تراغلی او هغه کې تقریبا اعراب په اعتبار سره درې صورت ویلو وک شی. اول منادا چې کله په علامه د رفع معنی مبني وي نو دغه منادا مفرد توابع تاکید صفت عطف بیان او معطوف بحرف الممتنع دخولية عليه رفع و نسب دواړه جایز دي. دای حکم شو داسې وکنه. دویم همدغه منادا کوم چې په علامه د رفع مبني ده د دې تابع راشي مضاف په اضافت حقيقي عام د کتابه تاکید وی بدل وی عطف بیان وی صفت وی خو معرب باللام ناراضي نه بدغه وخت کې به تابع او تا نسب ورکو د دویم صورت شو. دسې دا اعراب په اعتبار سره تابع او دویم صورت. دریم همدغه منادا په علامه د رفع چې کوم مبني ده د دې تابع راشي او تابع مفرد حقيقي وي مفرد وي خو بدل وي او یا بغیر د الف لام معطوف وي داسې تابع وي نو به رفع به ورکو. څه صورت شو؟ درې څلورم مسله بر وګورئ رکشن په توابعو کې څلورم صورت د اعراب په اعتبار سره کله چې بلکې دا د مطلق منادا مسله ده. کله چې منادا مفرد معرفه وي اسم علم وي لکه یا زیدو توجه ده. کله چې منادا اسم علم وي مفرد معرفه وي او د دې صفت ابن یا ابنتون راغلی وي او دغه ابن او ابنتون مضاف فی عالم آخر تا نو فتحه منادا مفرد معرفه لور کول اولادی حالانکه مخکې علامه د رفع معنی مبني وا اوس فتحه معنی مبني کول اولادی. جی مثال به ما یا زید بن عمرو زیدا منادا مفرد معرفه د اسم علم دی دا سیدا او صفت راغله د ابن او به د غیبن مضاف دی عالم اخر تا ابن عمرو دا سیدا. نه په دې صورت کې یا زیدو بزبان دی یا زید ویل اولادی اگر که جایز د چې یا زیدو مو ځکه منادا مفرد معرفه ده یو پیری به کله چې منادا مفرد معرفه یعنی اسم علم وی او صفات راغلی وی دویم قید ابن یا ابنتون. دریم او دغه ابن یا ابنتون مضاف فی عالم آخر تا حکم منادا مفرد معرفه لکم چې اسم علم دی سید زمه ورکول جایز دی مفرد معرفه ده خو فتحه ورکول اولادی پاینه شوی قاعده مالی وجه بعیدا زیت استعمالیږي کثرت استعمال تقاضا خفت کوي او خفت دار چې زمه به زمانه فتح ورکو ځکه نسب د رفع په مقابله کې خفیف نو فتحه به زمه په مقابله کې خفیف وي. پوهیږي به
به ویم کو ورشو پیوس وته ورې نور خبرې وکوم والعلم علامه جامی فرمای مطلق عالم نه یادو ما ای العلم المنادا یادو ما دا اعتراض نه جواب دی اعتراض دا دی بې بیان په منادا کې شروع دی ته بنا منادا نه و تر عالم تلاړي جواب کوي بې عالم منادا عالم یادو ما کنه هر بار نه موته څوک یادو عالم منادا یادو ما کنو کم عالم یاده کم منادا یاده المبنی علی الضم کم چې ضمه سره مبني وي اچھا جی على علامه رفع مو وایخه مبني ضمه سره مبني ځکه مفرد معرفه کې هو په علامه رفع چې مبني هغه کې زیدان هم داخل نه زیدون هم داخل نه هرڅه غد وړ عالم نه دي دا قاعده پر زبید اول جزء ما کله چې منادا مبني په ضمه باندې وي په الف یا ولا نه یادو ما به الفاظ دیگر منادا اسم علم وي یار زیدان او زیدون اسم علم ندي زید وي اوس ورسېدلې دا خبره مې نه وکړې چې کوم مبني وي بضمه خجي منادا قید تول روباسي علامه جابين ته بوس کوي باسي شروع دي پوهیږي به اما کون ور چې دا خبره ده چې منادا مو ویل فلان الكلام فيه ذکر کلام باغی کې روان دي خجي مبني په ضمه ول یاده وي مفرد معرفه ده نو مفرد معرفه مبني په ضمه ذکر مي ویل المبني على الضم واما كونه مبنيا على الضم چې مو ویلو فلما يفهم لکبر وګوره دا خبره مې پرونه کړه دا ته کوم ځای ته معلومه چې دې کې هغه منادا یادی چې کومه مبني په ضمه دا کوم ځای نه معلومه ته سوال پوه نه شولې ته دا کوم ځای نه معلومه چې هغه منادا یادی چې کومه مبني وي په ضمه سره جواب کله چې صاحب د کافی وي فتح ور کول ورته اولادي نسمانا زمم جایز ده اولا خلق کله وي چې بلم جایزین نو فتح ور کول وت اولادي معلومیږي زمم جایز ده او د منادا په څلورو صورتونو کې د اعراب په اعتبار سره زمم فقط یو صورت کې جایز ده چې هغه مفرد معرفه وي علم وي پیږي به کنه ځکه یا خو مجرور وي او یا مبني فور فتحي چالي په استغاثه ور سره او یا فقط منصوب وي نو چې کله منصوب ونه ویلو فتحه معنی مبني ونه ویلو او په مجرور ونه ویلو خپل معلومه شول قسم یادي دا مې دینه معلومه کړله پیږي کنه پیږي به واما كون ور چې دا خبره منګه وکړه چې مبني على الضم کم اسم علم دیغه یادي دا کوم ځای نه وکړه فلما يفهم د وجه دین چې فهم کیږي فلما د وجه دا غچانه چې فهم کیږي هغه څوک دی چې دغه نه فهم کیږي من دغه بیان کوي هغه اختیار د فتحې دا المنبي وان جواز ضمي چې خبر د جواز ضمي هم ور کوي ځکه جواز ضمي چې لا يكون الا في المبني على الضم دا صرف مبني على الضم کی وی نه ځکه موږ ویل مبني على الضم قید رسې به برحل علامه جامع دو قید لګولي یو المنادا او بل المبني على الضم منادا وجه ویلا ځکه باس باغی کې شروع دي مبني على الضم وجه وسپسی ویلا مخکې ځو کنه خجي موږ درې قاعده لګولې په خپل نفس مسله کې کوم چې صاحب د کافی بیان کړی دا عالم بوي او دویم موصوف بوي په ابن ابنتين سره یعنی ابن ابنتين به صفت راغلي دغه وکنه اوسغه بیانې الموصوف بابن چې موصوف به ابن معنی وي اعتراض زبدروخه اسم علم بوي او موصوف په ابن نوي په ابنتين بوي او بهم پکې زم فتح اولاوي لك يا هند ابنتا عمر يا هند ابنتا عمر پوهه شو به دلته وسوګره هند کوم فتح اولادا حالان کې د دې صفت ابن نه دی بلکې ابنتا ده پوهه شوي جواب بې منګه ابن مراد ابن دی بس عام د دینه چې تا ور سره وي او ګور سره نه وي
ابن وی تا ور سره نه وی ابنتن وی تا ور سره وی دواړو ته موږ شامل دي زمونږ خبره دواړو ته شامل ده نو کوم مثال تابع کو هغه زمونږ د قاعده دلان دي سیدا وګورئ مجرد ان التاكدتان دائما خالي وي لك ابن او ملحوق بها او يا ملحق وي تا ور سره ملحق وي اني ابنتا يادوما پوه شولې به ور سره بل قید اعتراض نه جواب دی لګ برو غوري زبدرو خما منادا به اسم عالم وي صفت به ابن یا ابنتن راغلي وي او دغه ابن بمضاف في بل عالم ته هم بهم في فتحه او لا خلاصه کې جایز بم نوي درې ورقې د موجود دي بمنادا معنی تاویل فتحه ویل باولای زبدروخه مولا وڅکه جایز بم نوي لکه مثال یا زید الظریفا ابن عمرو یا زید الظریفا ابن عمرو دلته وګوره یا زید منادا دا او ابن صفت راغله دي او مضاف دي امرین تا او یا زیدو کی زیدا او لا خلاصه کې جایز من دي یا زیدو به نرسي بي جواب بيز منګه اغه اسم علم مراد دي چې دغه صفت ابن او ابنتون راغلي بغیر د چا د واسطې نه منس کې به څوک نه دلته خو ظریف پکې منس کې راغلي دي تاسو لږ مخکې اول ګورئ کنه به چې زه پیرو می سبب یو زوبا وګورئ تا بلا تخلل واسطه بغیر د دین چې څه خلل راغلی د واسطه یعنی منس کې راغلی واسطه بین الابن و موصوفه دغه غیر یادو کما اول متبادر الى الفهم او دا قید موږ ځکه لګو چې دینه به خالی وي چې متبادر د فهم نه هم دادا شی مطلق ذکر شي کنه اور فرد کامل درجه کیږي غدار چې منس کې څوک نه راغلی فيخرج عنه وبوجد دين مثل بمثل الذي تركيب يا زيد الظريف ابن عمرو دلته زیدو کې فتحه اولا خلاصه کې جایز هم نه ده خجی دو قاعده وشو منادا اسم عالم مبني بضم یو صفت ابن یا ابنتين راغلي دوا او دریم ابن یا ابنتين مضاف في عالم اخر تا دا کنه مضافا دا مضاف اعراب را تعالی مجمی بیانې اي حال كون ذلك الابن په حال كون د غیبن کې چې دا مضاف في الى عالمنا خرب العالم تا درې قاعده پوره شو وس فتح ور کول اولادي نو تامیم د قاعده ته کلیه جوړول ته علامه مجامی اشاره کوي نوې بسې فكل علم يكون كذلك هر عالم چې د غشان وي معنی دغه درې صفات پکې وي مبني وي بزمه باندې موصوف په ابنتين باندې وي مضاف في عالم اخر تم يجوز فيه الذنب کې جائز ده الک زمه ولې جائز ده ځکه مفرد معرفه ده کنه یار اخو موږ ویلو كما عرفت من قاعده بناء المفرد على ما يرفع به لکه څنګه چې دا بیجندري هغه د قاعدین کمی قاعدینا چې مفرد معرفه مبني وي على ما يرفع به بیان دي لكن يختار فتحه لك حکم دار فتح اولادا وجه ولا من ویلي وفتح ولا اولادا استعمال زید کثرت استعمال لقازه ده خفت کوي کنه یار لکثرت وقوع المنادى ذکر ډیر واقع کیږي منادا الجامع لهذه الصفات اغه منادات چې د غدري صفات الجامعه وی علم وي موصوف په ابنتين وي او مضاف علم اخر تم والکثرت چې دا قاعده کلیه بیانې بس کبرا دا کثرت خو مناسب به تخفیف سره فخففوه علماء لفظا تخفيف وکو بالفتح فتح ورکړه التي غفتها هي حركه الاصليه حركته الاصليه چې هغه د منادا حرکت اصلي دی منادا غسل کې مفعول به ده د مفعول به حرکت اصلي څوک وي فتح خو نه نسب خو فتح د هغه سره مناسب د ځکه فتح ویلا خپل بس وی ګورا لكونه مفعولا به ذکر مفعول به دي تاسو به دې قصه پوه شولې مسله ختم شوه البته زه تفکیو بل قاعده ویما
کله چې دغه شان صورت وي منادا وی او کني وي خو چې اسم علم وي صفت ابن راغلی وي ابنتن ابن او به مضاف فی عالم اخر تا ندی کې دو قیدی لګي دوا اورغه زید بن عمرو یادوما زید بن عمرو اسم علم وی صفت ابن راغلی وی مضاف فی عالم اخر تا یو قاعده د خپل بیان شولا نحوی قاعده ده کله چې ابن بما بین د دوه عالمینو کې راشي عالم اول لپاره صفت وی او عالم ثانی لپاره مضاف وی دا قاعده ده یو په نه شي دا موږ خپل ویلا صفت وی دا اول لپاره مضاف وی دم بل قاعده ده ان شاء الله موږ به حدیثو کې زیات راځي نه دا بیا دا وای حافظ ابن حجر رحم الله ټول لیکلي شرعي نخبه وغيرها کې قاعده دا کله چې ابن په ما بین د دوه عالمینو کې راشي اول د بار صفت وی دویم ته مضاف وی نو چې لیکي ابن کې بالف نه لیکي ها ویل خلاصه کې الف بم نه لیکي زید بني بلی کې بني الف بن لیکي قاعده یاد شو په دې به عمل کوي مخ کې راځي دا قید بم ولګوي دواړو اطرافو کې کوم عالم وی مذکر وی ها یو طرف ته مؤنث او یو طرف ته عالم نو به باقاعده الف لیکي بن کې مخ کې راځي دا یو مسله وشوله دویمه مسله د نن سبق واذا نودي المعرف باللام قيل يا هذا الرجل الاكبر وګره د توابع پنځم صورت بیانو د اعراب په اعتبار سره دغه پورې څلورو شو کنه اگر کدا څلورم چې د دې اصل تعلق کې خیلمو د منادا سره او توابع سره نو خو بهر حل توابع او رئیس تا پنځم صورت د اعراب په اعتبار سره بیان او صحیح شو کنه نو پنځم صورت دا ده کله چې منادا معرب باللام وي دا د توابع سره خاص تعلق نه لري ښا او لریم پته به ولګی دا کله چې منادا معرب باللام وي او ته حدث وایا کله چې یو اسم معرب باللام وي او تی منادا واقع کې نو دا څه بکې چې د حرف ندا او د اسم درمن زبا واسطه راوړي یا به ایوبی یا به هاذاوی یا به دواړی یا ایها الرجل یا هذا الرجل یا ایها هذا الرجل دا کار وکېګا نه رسېږي وجه سره ولید سکو وجه دا د مولوی صاحب قانون دار چې دو علی د تعریب نه جمع کیږي نو علی تعریب کی یو حرف نظام دا اول الف لام هم دی نو الف لام خلق دیر بار راوړي چې معرب شي نظام دیر بار راوړي چې شی معرفه شي نشو پر معرفه شوی الف لام پر غلي دوباره څه کې دا تحصیل د حاصل دی تحصیل د حاصل ناروايي ښه اجتماع د نقیزین په کې راځي ته چې یا راوړي معلومیږي معرفه نه ده بل طرف د الف لام په کې شته معلومیږي معرفه ده اجتماع د نقیزین نه د دې په وجه باندې یا ير رجل جایز نه ده یو صورت مستثنا دی به وایو ښا نو چې دغه شان معرب باللام منادا واقع کې واسطه به منس کراوړي په نه شي په وته وګورئ دا دویمه مسله شو نن سبق واذا نودي المعرف باللام او کله چې ندا وشي کله چې اراده د منادا د واقع کېدو وشي د چا د المعرف باللام د منادا د واقع کېدو اراده وشي خپل صاحب د جامع وای اذا اريد ندا او کله چې اراده داغه د ندا وشي دا اعتراض نه جواب کوي اعتراض ده چې شرط کې وای کله چې ندا معرب باللام ته وشي دا څه ده کنه ابي مثال کې کوم پیش کړي یعنی جزای څوک واقع کړي دا غ څوک ده یا هذا الرجل ندلته هو یا ايها الرجل یا هذا الرجل کې منادا ايو یا هذا ده نو شرط کې ویلو چې کله منادا معرب باللام وي او جزا چې ده یعنی مثال چې راوړي نو دلته خو معرب باللام منادا نه ده هذا ايو وغيره ده په سوال پوه نه شولې نو جواب کوي بھائی اذا نودي المعرب باللام معنا دا کله چې اراده د ندا وشي معرب باللام ته دا نه چی
ما رب الله برای راس منادا واقع کو نه اراده د ندای وشي نو قیل ویل کیږي به مثلو یا ایها الرجل الکلا مثلو ولی رسول سلام اعتراض نه جواب دی اعتراض دار چې هر وخت کې ما رب الله منادا واقع کیږي موږ با یا ایها الرجل وایو یا ایها المرأه کوم یا ایها الرجل وایو ځکه التم المرأه کې ما رب الله د کنه نلتم به څه وایو تاویل چې کنه ما رب الله منادا واقع کیږي نو به یا ایها الرجل و نرسي بالفاظ دیگر قاعده کلیه بیان شولا مثال او حمل د جزئی کیږي حمل خاص پام نه کیږي ها الانسان زید د څوک نه وای زید الانسان وای نه بیګي به حمل د خاص شي پام جایز او هم نه جایز او امر د عام په خاص باندې دا تاسو خطبه کې ویلي تاسو خبر باندې پیږي کنه نو جوابداري بيدلتا مثلو پکې پټ دی کنه دا مثال ز بیانوم دسی بشي قيل مثلا يا ايها الرجل بتوسط ايام راوړه لك او هم ور سره ده ايها كما چې تنبيه د بار ده بين حرف النداء والمنادى كما ده يا ايها الرجل بوايو بتوسط منس کې براوړو اين معها التنبيه براوړو د چا په منس کې براوړو ايها په ما بین دار فندا منادا معرف کې براوړو کوم معرفه بالله معرفه یادوما ولدا سکه وجم ویلی وا تحرزا عن اجتماع حالتي التعريف مفعول له ده د دې لپاره چې موږ بچو د دې خبرې نه چې جمع کومنګا دو عالی د تعریف بلا فاصله دین افاصله هم نه دا جایز نه ده او دا سم جایز ده یا هذا الرجل هذا من سکراولو بتوسط هذا او دام جایز ده یا ايها هذا الرجل بتوسط الامرين دوال راولو مان تاسو په شوري دویمه مسله زموږ نننی سبق لانه د ختمه ښه مسله دا شوره چې ما رب الله چې کله اراده وکي چې منادای واقعي کې ايو هذا کې به یو ما واسطه راوړي پوه شو به کجي ور سره واورا وس خو بدی صورت کې ايو یا هذا یا ايو هذا منادا واقع شو که سوچم وي دا الرجل خو صفت ده نو صفت کې قانون منګ ویلو چې کله صفت مفرد وي او تابع وي نو هغه کې رفع او نصب دواړه جایز دي محل باندې حمله ولې شي ویلي مو کنه پرونی سبا کې اور سره بچایم حمله ولې شي په لفظ باندې دلته بم الرجل دواړه جایز دي نو علامه جامع صاحب د کافی وینا الرجل ته فقط رفع ورکه دا ولي یار دا خو صفت ده کنه د منادا مفرد معرفي او صفت مفردم ده پکار د دې کې دواړه جایز او ته صرف رفع ورکه دا ولي جواب ویدلته د الرجل چې ده کنه د مقصود بالنداء د ګوي چې منادا هم دا نو مبني پر زما کا کنه و یار یا په ډایرک نه داخله مبني کولې نشو نور به طرف ورکو کا پوه نه شو دی واذا كما ده والتزموا ملان ولازم کړي د عربو یعنی عربو ښا والتزموا کی مرجع د ضمیر خدلا رفع د رجل لازم کړي دا مثلا داسې مثال کې رجل یادوم به اعتراض وي کې خسر رجل تبیر علی مثال وي وان كان صفه اگر کړه خو صفت ده وحقها کله چې تابع صفت واقع شي نو جواز د وجهین وي د رفع او د نصب دواړو کما مره لانه وجب يعني لانه مرجع د ضمیر يعني رجل پدې مثال کې چې کوم دی هو المقصود بالنداء دا ذکر رفع ورکو فلتزم رفع لازم شولا چې کم از کم مبني کول نه شو نو د ضمیر سره موافق اعراب خو راوړو کنه چې هغه څوک ده رفع ده لتكون حركته الاعرابيه دي لپاره چې د رجل حرکت اعرابي موافق شي د حرکت بنائي كم التي هي علامه المنادى يعني ده علامه د رفع سره برابر شي کم از کم فتدل او دلالت وکي على انه والمقصود بالنداء چې هم دا رجل مقصود بالنداء ده وهذا بمنزله المستثنى برغوري علامه جامع وي دا مسله چې یا ايها الرجل کې صرف رفع الرجل معنی وایا دا دغه اول قاعده د ذوابونه مستثنا ده بمنزله مستثنا ده نرسي به څه مطلب الته ویلو چې صفت
مفرده راشي د منادا مبني برزمه والا مبني على علامه الرفع والا رفع ونصب دواړه جایزي داته مستثنا دلته بسره رفعي دا ترنه څه دي پیږي به چونکې دلته باقاعده د استثناء کوله دلته څه خاص قید نه ذکر کړي د دې بار کوله د بارا چې هغه منادا چې داغي صفت الرجل راغلی یو منادا ایو یا هذا یا ایو هذا وی نبی بدغه صفت ته صرف رب ورکو د څه قصې نه وکړي وورا وهذا بمنزله المستثناء دا بمنزله المستثناء د قاعدین عن قاعده جواز الوجهين هغه قاعدین چې کی جواز د دوه وجهو په صفت د منادا کې رفع او نصب ولهذا هر کله چې دا په منزله د مستثنا ولم يذكر هناك التدس تغنو ذکر کړي ما وخت ویل يخرج ما هغه شی چې يخرج استلوي صفت د اسم مبهم عن تلك القاعده دا سینې ویل لکه اسم مبهم نه غیر یادو ځکه ايو هذا ايو هذا د اسم مبهم دی دا سینې ویل چې غیر نه غیر یادو ځکه دا غیر کې سره برفې دا څه خبره نه وکړي ولې غیر استاد ذکر کړه وتوابعه دا خو بيخي تلل شوی مسله ده دا ور سره وي ماګه لکه بر وګورئ خجي د دې الرجل کې شرط تابع راشي وس بچو نرسي به تاویل شي رجل منادا د مقصودا نه د دې تابع چې راشي او مفرد وو پکار د شرف او نسب کې دواړه جایزي ځکه د منادا مفرد معرفي تابع چې مفرد راشي تاکید وی بدل وی عطف بیان وغیرہ وی نبی بوله اعراب څه ورکو رفع او نصب دواړي او که مضاف وی صرف نصب وی او که بدل وی صرف رفع وی دا خبرې وی دلته وڅکو ځکه رجل خاصم تا مقصود وګرځول د دې رجل د تابع سره وڅکو وی چې دې تابع تبم رفع چی رفع دا وته ورکو الک اول رفع ورکه وای ځکه دې کم موصوف دی کم مدبو دی هغه معرب دی او صفت په موصوف حمل وی نو په معرب چې څوک حملېږي نو دغه کم اصل اعراب دی هم عقب او تور کېبل نه پاین شولې په قصه مې لګي چې وګدر کړه انتهي اسانه خبره ګوره الرجل منادا شو د دې چې کم صفت تابع راځي نو کول صورت رفع او نصب دواړه جایز کا مضاف او نصب جایز کا بدلو او بغیر د الف لام معطوف به صرف رفع کا دلته به څه حسابي وینه دلته صرف رفع ده بس نور حساب کې بریدا کداغه تابع مفرد او مضاف او بدل کړڅو دا ولی وای ځکه د دې کوم مدبو دي څوک دی رجل له او رجل خو معرب دی نه ونه رسیدلې به او تابع د معرب چی کنه هغه صرف په لفظ عملیه کې محلی نه نو لفظ الرجل مرفوع وزدي تابع بم څه شي نو سپ هم محل معنی حمله محل څوک دی نشته پیوما نڅوي وتوابعه والتزم رفع الرجل وتوابعه توابع ته بم رفع ورکو بالجر دیکھا دا عتب دے برجل باندې ای والتزم ورب لازم کړي دا توابع د رجل مضاف فی مضافه او مفرده وی نحو یا ایها الرجل الظریف وی یا ایها الرجل ذو المال وی بار صورت رفع وتورکو وجه لان توابع زکاده د توابع د منادا لان توابع مورب لان توابع منادا مورب صفت د موصوف حذف دغه د اشاره وکړه زکاده تابع د منادا مورب دي او جواز د وجهین خالی چې د دې کوم مطبوع یا مبني وي دلته خدا څه دي مورب دي او جواز د وجهین انما يكون في توابع المنادى المبني کی وی او دلته خدا مورب دي پوه شوي کنه بي